شي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. زه نصر الله خان یم. تاسو د هلو وی خبرونه ګورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر میشل بیچلی د شروع یا چهارشنبه په ورځ هغه د ځنډ ښکار رپورټ خپور کړ چې پکې د پلټنو د مخه په چین کې د لږکیو ډلو بشري حقوقونه پامال کړل شوي. د خپل دندې د پریښودلو لږ ساعت وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو هاي کمشنر ویل په سنکیان کې د اقلیتونو د بشري حقوقو پامالي د انسانیت خلاف جرم ثابتوي. میشل بیچلی په خپل رپورټ کې لیکلي د دې د راټول کړل شو معلوماتو تر مخه د بیجینګ په نیم خپلواک سنکیان صوبه کې د ویغور مسلمانانو خلاف د ترهګرۍ او د توندروي په اړه عملیات د نړیوال قانون په چوکاټ کې د اندېښنو ډک دي. هغه په خپل رپورټ کې وایي د یغور او د نور مسلمانانو ډلو د یو اړخیز او انتقامي کاروایی په ترڅ کې نیول او بندي کول کچه ښایي چې د دغه خلکو بنیادي انساني حقوقونه پامال کیږي او دا امکان لري چې د نړیوال جرم سره سره په خصوصي توګه د بشري حقوقو خلاف یو جرم وګرځول شي. چین وایي د ودانۍ چې ویغور مسلمانان پکې ساتل کیږي بندیخانې نه دي بلکې د خلکو ته د کار هنر د طریقو زده کولو مرکزونه جوړ کړل شوي دي چې د مذهبي توندلارۍ او ترهګرۍ مخه پرې ونیسي. بیچلی په خپل رپورټ کې وایي د زورولو مختلفې طریقې بدسلوکي په زور درملنه او بندیخانو خراب حالت پوره ثبوتونه لري او دا د دې تورونو ترڅنګ دي چې په ویغور کې په دې مرکزونو کې جنسي تیری یا سیاته هم کېږي. په جنیوا کې د چین میشن د رپورټ لیکلي جواب کې ویلي د ملګرو ملتونو دفتر نه غوښتلی چې چین نظر دی هم په دې رپورټ کې شامل شي. چین وایي دا څومره غلط معلومات او دروغ چې د چین خلاف خپاره شوي دا د چین د قانون او پالیسۍ خلاف دي. تش بدنامول دي چې د اصول او خبرو اترو کولو د عمل خلاف ورزي ده. د دې په بنیاد ویل شي چې بشري حقوقونه د سیاسي ونه ګرځول شي ځکه دا د ملګرو ملتونو د رښتیاوالي د تپوس لاندې راوړي. په اخر کې دا درته هم بوایو چې یو غیر دي څوک دا غواړي چین څه غواړي دا رپورټ چې راغلی دی د دې اهمیت څه دی په چین کې څومره پاکستانیان گیر دي یا څومره په قیدونو کې پراته دي څومره آزاد کړی شوي دي. پاکستان چې په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د پاره غږ پورته کوي یا د اسلاموفوبیا خبره کوي نو په چین کې په غیر مسلمانانو باندې ولې غلې ده. په دې اړه باندې به هم په خبرونه کې در سره معلومات شریک کوو. د ملمنونو به تاسو کوو په دې اړه به سره ملمانه ملګری کیږي خو اخلو یو وړه شانته دمه مونږ سره اوسئ. ډیوه سره اوسئ. دا وایس اف امریکا ډیوه ده. په دې وخت کې موږ سره د نیویارک ښار نه څېړونکی جهانګیر خټک صاحب ملګری شوی دی. ورته هرکلی وایو ستړی مه شئ. په خیر راغلی جهانګیر خټک صاحب. ډیره مننه نصر الله صاحب. تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه. مننه دي جهانګیر خټک صاحب. د امریکای او د کینیډا نه وروسته هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو هاي کمشنر ویل په سنکیان کې د اقلیتونو د بشري حقوقو پامالي د انسانیت خلاف جرم ثابتوي. دا رپورټ چې راغلی دی په دې د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې دیسه او دا څومره اهمیت لري؟ ګورې دا رپورټ جزئیات خو تاسو کافي بیان کړل. همدا کلوې جزئیات دي چې کم کې وایل کیږي چې دا التکه چې کم خلک ژوند کوي په خصوصي توګه سنکیانګ صوبه کې د چین چې تعلق د اسلام سره دی یعنی مسلمانان دي هغه باندې ډېر زیاتې کیږي. هغه د بشري حقوقو سرغړونه کیږي. خلک چې کوم توي فورسډ سټیریلایزیشن یعنی چې خلک د ته په زور هغه نه د صلاحيت واغستل شي چې هغه بچي پیدا کړي. مطلب څه شو چې د مسلمانانو هغه تک آبادی کم کړل شي او چې کم مسلمانان پاتې دي
هغه د جبري کیمپونو ته استول شوې دي لکونو خلکو شمیره یادېږي چې دا لکونو خلک دي چې کوم مختلف انټرنمنت کیمپس او توای دي چې کوم ځکه الته جبري مشقت مرتنه غستل کیږي او سره بیا هغه باندې هر قسم ته زیاتې کیږي تشدد کیږي لګیا دي جنسي زیاتې کیږي نو دا ریپورت اولنې نه دي او ډیر مهم ځکه دی چې په دې باندې کلونه لګیدلې یعنی د باندې د چین د طرفه ډیر سفارتي هله ظلم شوی چین سره ملګری هیوادونه تقریبا 30 هیوادونه د یو ان چې کوم د های کمشنر فار هیومن رائټس بشري حقوقو د لپاره چې کوم خصوصي کمشنر د ملګرو ملتونو دا چې کوم اوس په خوانه ده میشل بیشلټ چې کوم د چیله یا چيلي په خوانه صدر هم ده هغه باندې فشار د لپاره 30 هیوادونو طرفه یو ختم لګل شو چې کوم کې هغه نه د غوښتنه کړل شوی چې تاسو دا ریپورت ما جاری کوئ شپږ سلويخت ریپورت دی ډېر زیات تفصيلات دي پکې او بنیاد هغه انټرویوګانې دي چې کوم د ملګرو ملتونو بشري حقوقو چې کومه اداره د سازمان دي د هغه غړو چې کوم کې میشل بیشلټ خپل هم شامل ده چې چا په خپل سنکیانګ دوره هم کړی دا دا واحده ملګرو ملتونو مشر دا چې چا سنکیانګ دوره کړی دا کله چې اجازه نه ورکوي نو هغه انټرویوز په بنیاد باندې دا ریپورت مرتب کړل شوی دی نو ځکه د ته ډیر زیات درناوی ورکړل کیږي د باندې ډیر زیات بحثم کیږي او سره د تخکاری چې په چین باندې فشار هم زیاتېږي د کچ سنکیانګ ډیر مهمه صوبه ده لوی صوبه ده رګبه په اعتبار کزو تاسو هم د امریکای الاسکا ایالت چې کم دی سنکیانګ هم د عمره د الاسکا ډیر لوی ایالت دی ما په خیال دویم یا دریم نمبر باندې امریکای کې ټولو کلو ایالت کو ټکساس دی نو د کشانت التکه لکه چې کم ژوند کوي خلک تقریبا 25 میلیون خلک ژوند کوي چې کم کې نیم نه زیات مسلمانان دي چې کم کې اکثریت یو غیر دي تقریبا 10 میلیون یو غیر دي نور مختلف نسل ولا مسلمانان الته ژوند کوي او نور خلک هم الته ژوند کوي نو دا چې کم راپور دی ډیر مهم دی خو په دې برخه کې به موږ تاسو ته وسوایو چې په چین کې څومره مسلمانان دي مسلمانان په جیلونو کې یا پاکستانی په جیلونو کې دي بیا دغه کې څومره پښتانه دي دغه آزادېدو لپاره کوم کوششونه کوم هڅې روانې دي وروسته بیا هم په دې خبرو چې پاکستان په دومره هر څه روان دي کنړۍ دومره خبرې کوي دومره د پلټنو راپورټ مخې ته راغی پاکستان په غلې ولید په خبرونه کې موږ سره په دې وخت د قیدیانو د حقوقو لپاره کار کوونکی نور علم خان اډوکیټ سپ عملګری شوی ورته هر کله وایي ستړي مشه په خیر راغلی نور علم خان اډوکیټ سپ ډیر مهرباني دي وعلیکم السلام مننه کو وکیل صاحب د وخت راکولو ملګرو ملتونو دا کوم راپورټ راغلی دی د چین په اړه باندې په سنکیان کې د یوغور مسلمانانو د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي چین دا ردوي خو تاسو په خپل هم د چین سفر کړی دی په دې اړه باندې تاسو څه لیدلي څه وایي دا د چې د قیدیانو د اواز په نوم باندې یو تنظیم چلاو ما چې په هغه کې مونږ هغه خلکو ته چې به وته به کته به مرګروي او د قانون په ضد کې راغلي یو جرم کې نشوي د هغه د حقوق د پاره چې مونږ منډه تړي وو او هغه ته قانوني امداد ورکو آگاهی ورکو چې د دې حقوق سودي او دې تبدا حقوق څنګه ملاويږي د دې پرانا کې په 2019 کې چې د مارچ د دوره کړې و او په هغه دوره کې چې مونږه مختلف جیلونو تتلیو نو چې کوم جیلونو تتلیو نو الڅ کې د مختلفو قیدیانو نه چې مونږه تاسو نه کړو الڅ کې مونږه چې د کیمرا وغیرہ خو یا موبایل وغیرہ خو نه پرې خودو موږ سره د خپل امبیته هغه چې نمائنده او اغي ته اجازه تاکید دیو او هغه په بنیاد باندې چې موږ کله الڅ کې لاړو نو الڅ چې موږ وکړو نو الڅ کې د بشري حقوقو خلاف ورزیانه کیږي کې دې ستوي یا یو سړی چې په جیل کې د هغه څه حقوق دي هغه چې دې د هغه درې قسمه هغه دي یو نمبر 1 چې جرم چې د پیدایشي تور باندې مجرم نه دی د به انسان په تور باندې د هغه ټول حقوق ورکه او که معروضی حالات یا اکنامک کرایسس یا دا شی چې د بعد ټایم کې سړی ذهني مریض شي یا چې د په لالچ کې راشي او یو جرم کوي
نو د اغه د وجنه پهلا د انسان دی اغه نه پس چې د حالات او داسې مجبور کړی دی چې د جرم کړی دی نو موږ ته پکار دی چې د جرم د وجنه د انسان نفرت ونکو صرف اور صرف هغه جرم هغه احساس چې هغه چې دی هغه د وجنه د جرم سرزر شوی دی دا هغه نه موږ نفرت وکړو په چین کې موږ چې وکړو نو مسلمانانو سره پیچلي د پښتنو علاقې خلکو سره ډیر زیات غیر قانون غیر آئینی اور غیر بشري حقوق وایلیشن کېدو چې په هغه کې هغه سره دا انکار کېدو چې په جیل کې به نو هغه ته د خپل مرده ژوندۍ تیرول چې دی هغه یو ول حق ولا نور کولو په دې کې دا انکار کېدو چې دی بچ دی د خپل مرده چې کوم موږ یو کوم د مذهب پل پیروکاریو او پاره کې چې کوم پریکټس کوو هغه په هغه جیلونو کې نشتا بیا چې دی په هغه کې چې کوم خوراک کې کوم هغه دی ان ملایوي یو کې دی چې دی بنیادی تور باندې چې کله په جیل کې نو دته یو دا احساس ورکول وي چې د چې دی نن د رونو خويندو رونو او د مرګرو او د علاقې نه چې دی لره ما نو دته دا احساس ورکړي چې د دلته کې ولې ما کچرته د یو جرم کړي نو دته دا احساس ورکړي چې ما دا غلطي کړې ده بیا هغه نه پس دې چې د دنیا د رفتار نه روستو پاتې نشي ولې چې کچرته دې ضایع شو په جیل کې او دې بیا راوبینو د باندې په ټایم تیروي نو دته بیا چې د استطاعت مطابق تعلیم روزګار یا چې دته ایکسپرټي څور کول دي چې دې بیا زندگی په تیر کې دریم چې دې مایوس نشي دې زر تر زر دته مافیا نه ولګي او دې بهر راشي او یو سپیشل سټیزن جوړ شي خپل کار روزګار یې کوي او دا جرم نه چې دې نفرت شروع کی او زندگی شروع کی دلته کې پچاینا کې چې دې مونږه بیا د اغي چې دې مشرانو ته دا ریکوست کو پہلا مې تینا ډیټا واخیستا بیا چې دې مونږه الته معلوماتو کو خلکو ته به چې تاسو دې جیل ته څنګه راغلی واسطه او دلته کې در سره څه کېږي نو هغه چې کوم هغه مونږ ته ویل نو امونګه کمپلینټ چې دی هغه الته کې چې د چاینا حکومت ته دلته د چاینا امبیسي ته ورکو هغه ویلې چې دا د مونږه داخلي معاملې ده مونږه لاین آرډر مینټین کولو د پاره دا چیزونه ته چې هغه ته مونږ وایي چې دا لاین آرډر هغه د پاره خو تاسو هر څه کوي خو د تاسو د اقوام متحده د بشري حقوقو چې کوم ایجنډا دا د هغه باندې چاینا دستخط کړي دي او د هغه ممبر دي نو دې په هر قسمه کې دي سره چې دي د بشري حقوقو په چارټر پرانا کې بچي دي وخت لري او هغه چې دي زمونږ په دې هغه باندې کوئی څه تا نو کړي نور علم خان صاحب تاسو څنګه خبر وکړه تاسو خبر وکړه چې تاسو الته جیل ته لاړی التم شمیرې را واغستلې ک په دغه اړه باندې معلومات را شریک کړي چې څومره پاکستانیان په دې وخت کې په چین کې په جیل کې دي څه سلوک تاسو سلوک خبر وکړه چې غیر انساني سلوک یا هغه سلوک سو هغه سویل چې څور سره کیږي د هغه ته خوراک چې دی د خپل مذهب مطابق نه ملاويږي د سرنواله تر خو پورې ته نه وخت کټ کی دویمه د مذهب خپل پریکټس اجازه طاقت یعنی موز او د روزه د نیولو اجازه طاقت نشته دی بیا چې دته چې زمونږه په پاکستان کې یا نور ملي هغه ملکونو کې چې دی هغه کې چې کوم حقوق دي هغه الته کې نشته دی په دې بنیاد باندې چې دی دې سره چې دی زمونږ د مونږ سره پر ریکارډ باندې دا چې دی بعد داشه کسان دي چې ادم معمولی نوعیت کې دي نو 2019 هغه ډیټا مطابق د 3000 اورې سټریټي بیا چې کوم په غټو جرمونو کې دي هغه چې دی په 8000 چې دی مارای کې دا چې بیا چې دی بعد داشه کسان دي چې دی پاکستانیان یا مسلمانان دي په چاینا کې او هغه الته کې چې نیولې شوی دي باندې یو ته جوړا کړی دا او صرف دا
چې کا اغي چرته د خپل حق لپاره आवाज اوچتای یا د خپل حق وکړو لپاره چې اغي الته کې چې आवाज اوچتي نو هغه आवाज د باولو لپاره هغه आवाज ختمېدلو لپاره اغي چې په مختلفو بانو باندې په انټيليجنس ریپورت باندې چې راوچت کړی دي او الته کې چې اغي تا هغه حق ولې چې هغه کو د چاینا اوسیدونکو خلک دي الته کې چې چاینا د پاره دومره زندګیان ډېر په مشران ټول اغي خپل وخت تیر کو او د چاینا سره مخالف دي خو هغه وایي چې موږ خپل حق خورا کوي کړه موږ خپل حق دادې چې کوم بشري حقوق دي هغه موږ ته ټول راکړي د بشري حقوقو باندې هیڅ قسمه واړي صحیح میجارټي هغه په جیل کې د چانه خلک چې راتلي صحیح څنګه چې تاسو نورم خان صاحب خبره وکړه چې الته دغه شانتي غیر انساني سلوک روان دي او د قیدیان ډېر په مشکله کې دي د پاکستان ریاست اوسه پورې د دې خلکو د پاره سهالي ځلې کړي لکه سعودي کې چې هم مخکې کوم قیدیانو نو عمران خان صاحب حالي ځلې کړي و چې دوی رازات کی یا خبره شوی آیا داسې سهالي ځلې شوی د پاکستان د طرف نه ګامونه غستل شوی چې په چین کې کم خلک غیر دي او ډېر په معمولی جرمونو کې یا ټایمه پوره شوی چې هغه رازات کی دا د چې په مشرف جنرال مشرف په دور کې چې دی دا چې دی یو یغه کړي شوی معاهده چې د ام او یو ته وایي هغه د تخچوي چې د چاینا نه چې کم خلک صدا یافته دي یا مجرمان دي هغه کې لیکلي چې هغه چرته په دهشتګردۍ کې یا په نورو کې کوي هغه به موږ یو بل سره ایکسچینج او یو بل ته ورکو بیا هغه نه پد چې په هغه بنیاد باندې چې دی هغه معاهده شوه د هغه امپلیمنټیشن لپاره موږ په مختلف چې دی پریس کلبونو کې هغه خاندانونو چې د چا چې دی الته کې په جیل کې چې دی هغه کسان پراته دي هغه موږ سره په پېښور پریس کلب مخامخ په اسلام آباد پریس کلب مخامخ بیا په اسلام آباد های کورټ کې موږ دایره وکړو چې دا د حکومت پاکستان چې دی ذمہواری ده ولې چې دا سړی چې دی دا د پاکستان دی موږ دا نه وایو چې حکومت پاکستان دی یو سړی سره په جرم کې سہولتکار جوړ شي او هغه پاکستانی سره دا امدادو کې چې هغه د جرم کوي او هغه د مرګرتیا او سره کوي نه موږ وایو چې کله یو جرم دنه سرزد شي نو د جرم د خپل سزا کده باندې ثابتېږي خپل سزا دی راشي او یو بے ګناه ته چې دی ځاتی هغه سره نه کیږي او هغه د پاره چې دی د هغه فیملی چې دا په پاکستان کې دا هغه زیر مبادله چې دی پاکستان ته راولي نو په داسې حالاتو کې پکار دی چې پاکستان د خپل د هغه خلکو چې زیر مبادله او ترادي او د هغه په بنیاد باندې پاکستان چې دی په انټرنیشنل لیول باندې هغه زیر مبادله په بنیاد باندې دا یو مستحکم پوزیشن دی نو هغه خلکو لپاره هغه یو سړی خپل څخه دی داغه خاندان دل څخه دی هغه په بنیاد باندې دی ته پکار دی چې الته راولي دل څخه بچ دی او بګوري ک چرته دل څخه په دې جرم کې څوک دولتکاری د اغیزت باندې مېر کې دی چې او ک چرته دولتکار نه وي نو دا هغه خاندانونو لپاره ولې چې دی خو لیګلی چلے چې کله یو سړی په قانوني طریقه باندې چاینا تا یا هر ملک تلاشي بیا چې دی د دې ملک حق ته چې هغه سړی بیا راولي او تر اوسه پورې چې دی په هغه معاهده باندې موږ ته بیا دا ویل شوی دی چې را دا معاهده هغه خلکو د پاره ده چې دا چې کوم دهشتګردۍ کې غوي موږ وته بیا چاینا کې چې دا بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي په هغه موږ په نشاندهي باندې راوته ده نو هغه چې دی هغه باندې چې دی چاینا چې دی هیڅ قسمه کمپرمایز نه کوي او وایي چې د بهر سړی یو خو دا په میډیا باندې راځي الته کې میډیا آزاد نه ده چې د دې د حقوقو او د دې خبرو چې دی هغه ته پته ولګي بل چې دی چې کم خلک چې دی د دې خلاف आवाज اوچتای هغه انټرنیشنل لیول یا د هغه تاغه اپروچ چې دی نشته دی هغه چې دی د هغه आवाज دباوي دې ته وجه نه چې دی چې دا کم بشري حقوقو وایلیشن کوي
هغه انټرنیشنل هغه تنرا دي کم چې دا ریپورت پیش کړی شوی وګورئ چې دې ریپورت چې دې په 2015 کې چې دې دا اعلان کړی دی په 2019 کې چې دې دا الڅکه هغه فیکټ فایندینګ راغلي دي دې خلکو ته هم اجازه نه دی میلاو شوی چې هغه دینو تلاش شي چې کم دې کې چې دې دلته کې د بشري حقوقو اړه کیږي خلاف ورزي کیږي دلته ماینورټي چې کم خلک دي کم چې دې مسلمانان دي هغه خلکو سره او د چین نیشنلټي دا لار میکیلته پاتې شوی دي هغه خلکو سره د مذهب په بنیاد باندې چې دا بچ دي یو سوچ لري او هغه سوچ په بنیاد باندې به د کمیونزم خلاف د هغه د ملک د نظریه خلاف باندې आवाज اوچتي یا د دشمن په وینا باندې چې دا ټول اړه کوي په هغه بنیاد باندې دا ټول خلک نیولې دي او دې سره چې دي غیر انساني ارته د دې فریډم اف سپیچ دي خبرو کولو چې کوم اجازه ته ا دې ته چې الته مهیا نه دي او دې ټیم کې چې دې وګوره تاسو کچرته د کرونا کرایسس کې کتلی د چین نه خبر نه راوته انټرنیشنل لیول باندې هر وخت نه خبر راوته الته نه راوته د دې دا مطلب دی چې هغه الته کې د داسې خلکو چې هغه په هغه پالیسیانو باندې احتجاج کوي هغه چې صحیح انساني حقوق کې کړي په هغه باندې आवाज کوي نو هغه आवाज هغه بندوي ډیر نور علم خان اډوکیټ صاحب ډیر زیاته مننه کوم تاسو د وخت راکولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه د دې وختونو کولې ډیر مهرباني زموږ په خلاص ته ډیر په اهم ایشو باندې او د هغه خلکو دلته پراتري داغي आवाज د پارتا کو یو आवाज جوړ چلواتا انټرنیشنل کمیونټي کمیدار چې ورته ډیر مننه تاسو خبري مونږ د ډیوا کتون کوریدونکو په نړۍ کې څو کم دي هغي واوریدلې په خبرونه کې به مونږ سره نور معلومات در سره هم شریکو چې په ارس کېږي د پاکستان قیدانم حالت دي غیر انساني سلوک هم کېږي په دې باندې د ملګرو ملتونو او د امریکا د دین مخ کې نور حکومتونو چې کم دي په اړه باندې خبرې کړې دي خو ولې پاکستان په غلطه باندې پوها او په د پیښور یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خورشید صاحب مو سره موجود دی ورته هر کله وي ستړي مشه په خیر علي ډاکټر خورشید صاحب السلام علیکم ډیر مهرباني دعوت راکوم او وعلیکم السلام ډاکټر صاحب د ملګرو ملتونو رپورټ هغه وایي چې د ویغر او د نور مسلمانانو ډلو د یو اړخیزو انتقامي کاروایی په ترس کې نیول او بندي کول په چین کې کچه خای چې د دغه خلکو بنیادی انساني حقوقونه په عمل کېږي او امکان لري چې د نړیوال جرم سره په خصوصي توګه د بشري حقوقو خلاف یو جرم وګرځول شي ډاکټر صاحب پاکستان په نړۍ کې د مسلمانانو د پاره کوو کتل شي هغه د کشمیر د فلسطین د بوسنیا او د چچنیا لپاره आवाज پورته کړی دی او سم پکې وخت په وخت باندې احتجاجونه کیږي تر دې حد پورې چې د پاکستان د بشري حقوقو په خوانی وزیر شیرین مزاری په مغربي هیوادونو کې په برتانیا کې په دې اړه باندې پوښتنې راپورته کولې چې د مسلمانانو سره توپیری چلن کیږي یا امتیازي سلوکي خو د چین په خپل گاوند کې د یو غیر په مسلمانانو په دې سلوک باندې پاکستان غلې دی وجه څه ده دا چې د پاکستان کوم پالیسی ده نو ظاهره خبره څنګه تاسو اشاره وکړه ډېر زیات مبهمه ده دی حواله سره او کله هم چې د چین خبر راشي نو پاکستان په تاسو قسمه کوم خبر چې دی اوازونه کړي او هغه نور ملکونه دا وی ټارګټ جوړین د چین په حواله سره په هغه باندې د خاموشه پاتې شوی او د هغه وجه هم د سیاسي د پاکستان دا وی چې زموږ د چین سره تعلقات ډېر زیات جبر دي زموږ مختلف داوی کیږي چې ډېر پاګ دي دوبونه جبر دي د اسمانونو دنګ دي زموږ تعلقات وغیرہ او بل طرف د پاکستانیانو کې هم دا یو سیس دلته کې په میډیا په ترو باندې د سلیبس په ترو باندې په مختلفو طریقو سره خور کړي د ذهنونو یې جوړ کړی دا چې چین د پاکستان یو واحد داسې ملک دی په دنیا کې چې دا یو دوست ملک دی امونګه د خبرې ته د داوی ته وګورو نو دا داوا په ذات خود چې دا نو دا د بین الاقوامي اصول خلاف زی دا د سیاست د اصول خلاف زی چرته هم په دنیا کې یو مستقله دوست نشي کېدی مستقله دشمن نشي کېدی واضحه خبره ده
خو بل طرف ته موږ وګورو د پاکستان څنګه چې ما پس مخکې خبره وکړه چې د پاکستان د کم د اغي باره کې کوم امیج جوړ کړی دی کوم پروپاګاندا کړی دا نو پاکستان کې ډېر خلک زما خیال دا سوچ کوي چې ګندا یو ډېر غټ ملک دی او ډېر غټ اسلامي ملک دی ډېر کم خلکو ته بیا دا پته هم د نشته چې ګنې هغه ځای مسلمانانو سیږي هغه په دې مغرب علاقو کې دی او غي باندې ډېر غټ ظلم وغیرہ کوي دا خبره بالکل پاکستان کې په ډسکشن کې تا چې کله هم دا سیوشي نو خلک وایي چې را په فلسطین باندې ظلم شروع دی په انډیا کې مسلمانانو ظلم شروع دی خو چې کله دا خبر راوړاندې شي چې په چین کې مسلمانانو کم ظلم دی نو هغه ظلم نه په انډیا کې کیږي هغه ظلم زما په خیال په فلسطین کې مسلمانانو نه کیږي څنګه چې دا ریپورت راغی د اقوام متحده او په هغه کې هغه ظاهره خبره ده چې اوس هم زما خیال ده چې ډېر غټ ډیپلوماټیک لینګویج په هغه کې یوز شوی دی ډېر زیات هغه کې نرم لهجه یوز شوی ده او دا ریپورت راوته کې ډېر غټ مشکلات راغلي او څنګه چې ویل کېږي درې څلور کال په دې کې ولګېدل د دې چې کوم هیومن رائټس افیس والے چیف ته غبزینو تقریبا په 100 منټونو مخکې د خپل تک د اخري لمحاتو نه مخکې هغه د دې دغه د کوم ریپورت چې جاری کړ اوس پورې پاکستان په دې حواله سره د کوم ریپورت راغلی دی نو دا چې افیشل په دې باندې سټیټمنټ نه دی راغلی نه د دې غندنه کړې ده نه چې دینو کوم نور کې خبرې څنګه دا ریپورت راشي پاکستان په هغه باندې فوري خپل یو رد عمل ورکړي خاص د مسلمانانو حواله سره دا په خاموشي چې د پاکستان بالکل منقذ ده او زما خیال دا دی چې مخکې د دین وکیل څخه خبرې وکړي چې یوازې دا نه چې مسلمانانو باندې هغه شانتي ظلم شروع دی بلکې هغه د پاکستانیانو په زرګونو پاکستانیان هغه ځکه چې هغه هم د تر اوسه پورې وسونه ویل شو خلکو ته هم پته نشته په نظام کې زموږ ریاست هم دا خبره نه ده کړې نو په دې ټیم کې ګروخي ښکاری چې د چین حواله سره زموږ یو بالکل بدل سوچ دی یو بدل سرکاري عمل دی او د دنیا کوم نور زینو خاص طور په انډیا کې یا په فلسطین کې نو هغه ته زموږ کیمرې ډېرې غټې دي په تاسو کوم حالات چې په چین کې غټ حالات دي خو هغه بالکل زموږ کوریج نشته په هغه باندې خبرې نشته صحیح ډاکټر صاحب په دغه باندې نه هم پښتنه کوم چې نور مسلمانان چې کوم هوادونه دي هغه په دې اړه باندې څه داغي خاموشي ولې دا یا هغه څه غونه دي خو بل پښتنه دار چې د څنګه تاسو اشاره وکړه د شهباز شریف صاحب او د نواز شریف صاحب په دور کې دا خبره کېدل چې د مخکندار روانه ده چې د شهادو نه خوګه دوستي د چین سره د سمندر نه خکته ده او د غرونو نه بره دوستي ده هغه دوستي په اړه باندې کس امریکا کې د پاکستان په ټي وي چینل باندې هر وخت کې د امریکا په اړه باندې خبرونه چلیږي د هر ریاست نه خلک خبر وي سروان دي د دې د صدر د فوج د مشر سره خبري وي خو د چین په اړه باندې د پاکستان په میډیا تاسو اشاره وکړه چې دی اس نخکاری نوم هم ناراضي وجه سره چې دومره نږدې ملګرتیا د نو بیا پکار نه و چې ډیر خلک خبر ولې خلک نه دي خبر مونږ وګورو د پاکستان خاص طور چې کوم موږ انډیا سب کانټینټ ویلې شو په تاریخ روان خبره ده نو د دوی سیویلایزیشن او د چین سیویلایزیشن ډیر زیات بدل دی بیا د دې ریاستونو چې کوم نوعیت ته هغه بدل دی او په دې ریاستونو کې چې کوم سیاست ته د هغه نوعیت ډیر زیات بدل دی چین چې د په تاریخ کې داسې یو طاقت پاتې شوی دی خو ډیر ځان له یوازې طاقت پاتې شوی دی اوس هم د دنیا راټول نه غټ ریاست ته او ډیر زیات خلک په هغه کې اوسي خو د دې نظام ډیر زیات بدل دی په دې کې پاکستان کې هم ماخل ډیرو خلکو ته خپوي خلکو ته تعلیم یافته خلکو ته د پته نشته چې په چین کې کم نظام شو دی د ما خیال دا چې په چین کې کم نظام دی نو هغه د پاکستان د نظام ډیر زیات مخالف نظام دی زه به دا وایم چې د هغه برعکس نظام دی دلته جمهوریت ته یا مغربي کم نظام دی هغه ورلې شوی دی په طریقه دلته کې په یو شکل کې پروت دی د چین چې کوم نظام دی هغه ډیر زیات بل نظام دی هغه د یو پارټي دا د هغه زکه دا وایم چې نه کمیونیزم دی نه دیموکراسي دا نه داسې بل څه هغه چې هغه کوم اولیګارکیک سیستم دی یا هغه سیستم ډیکټاتوریال سیستم چې دی یو اوکاس یا د واتو کسانو په لاس کې یا د یو پارټي لاس کې هغه نظام دی په نواز شریف په دور کې او د زرداری دور کې داسې وشو چې دلته پاکستان ته د چین انویسټمنټ راغی د سی پیک په شکل کې او نور کوم پروجیکټ چې د هغه په شکل کې او دا وی دا کې دي چې دا بلین ډالر امدادونه پاکستان ته راځي او پاکستان کې خلکو دلته د تجزیه کول خاص تور زموږ سیاستدانانو او جبهانانو هغه دا وی چې یره غني دا امداد څنګه چې امریکا موږ امداد راکړي دا هغه شانتي نظام وي چې دا بلین ډالر دي
نو دا روان د سلويختو کالو لکه کم از کم زموږ لپاره کافي دی او بل طرف ته دا دعوی به کولې عوامو ته به دا هم دوی دا خبرې کولې چې یاره تاسو قسم پروجیکټ دی پاکستان ته راشي نه پاکستان اقتصاد به بدل شي دلته به کامیابیان راشي دې ځای به چې دینو حالات ډیر زیات ښه شي زموږ خلکو حالات به ډیر زیات ښه شي بزنسونه او غیره به ښه شي په دا هغه الټو شو سی پیک هم تقریبا جوړ نشو د دې سی سی جوړ شي او په دې سره چې دینو پاکستان کې دنه اقتصادي حالات ډیر زیات خراب شو او دا اقتصادي حالات چې کله موږ وګورو نو ټیکنیکل وجه موږ د دی وګورو نو پاکستان د دوه بلاکونو منځ کې خطي یو ملک دی یا د دوه نظامونو منځ کې خطي ملک دی تل پاکستان چې د اقتصادي نظام او فاینانشل نظام چې دی نو دا د مغرب او د امریکای نظام دی د IMF د ورلد بانک نظام دی چې کله هم د چین نه امداد اخلي د چین امداد چې دی نو هغه کې دوه درې مسلې دي یو هغه کې هغه کنډیشنالیټیز یا هغه دغه نوي خبرې نوي او هغه ترانسپیرنسي پکې نوي کم چې د امریکای او د یورپ په امدادونه د هلو وی خبرونه وخت پای